خپل کاروبار هېڅ وخت زموږ نه کېږي. یو وخت روټۍ وي یو وخت نو هغه هم نشته دی. د مور کره راغلې ناستې یم زما خاوند بل سره بنو کې دی د کرۍ کور کرۍ راباندې جمع شوې سم په قرضو کې ورکړي اوس سره نور نشته دی. ما د بجلۍ بل هم جمع شو جرمانه راباندې راغلې 240,000. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته د پښتونخوا د لر او بر نه خلک راځي او خپل فریاد وروړي. یو چې چا سره ظلم شوي وي زموږ دروازې ورته کولو دي او یو زموږ دا پلیټفارم چې کوم دی د غریبانانو لپاره دی. ډېر خلک داسې دي چې زما دا پیسې په څه ځای ولګي او زه د چا په کار راشم او الله سره تجارت وکړم. ګرانو کتونکو دا کومه تورسرې چې زما په څنګ کې ناسته ده یو خو د غربت ته وجې والدینو ډېر په کم عمرۍ کې واده کړی. یو هغه کم عمرۍ کې واده هغه ظلمونه هغه سختې هغه یو شمېر بیمارونه راګیره ده. د تریخې اپریشن یې ورته اوس لیکلی دی او نور ډېر خاوند یې شته خو بېروزګاره دی. ترکاڼ دی ښه ښکلي هنر قصب یې زده دی خو څوک داسې چې دې زنانه سره نیغ په نیغ امداد کوي او دې خاوند له روزګار میلو شي نو دا به د تنبونه د کرۍ کور ته شي او د کرۍ کور نه به خپل کور ته شي. خواهش لري چې پلاټ کوي ځای کې چې وي خو چې خپله وي. ډېرې کډې مو ګرځولې نو ډېر فریاد یې د کیمرې نه مخکې وکړو ویې ژړل ډېر زیات یې وژړل. تاسو ته وړاندې کومه کوم ځای تاسو د ناګمانه ناګومان څه به وایه دا اپیل کوم چې ما سره امداد وکړي. کور مې خپل نشته دی زما خاوند ترکاڼ دی روزګار نه وي خپل کاروبار هېڅ وخت زموږ نه کېږي. یو وخت روټۍ وي یو وخت نو هغه هم نشته دی. د مور کره راغلې ناستې یم زما خاوند بل سره بنو کې دی د کرۍ کور کرۍ راباندې جمع شوې سم په قرضو کې ورکړي اوس سره نور نشته دی. ما د بجلۍ بل هم جمع شو جرمانه راباندې راغلې 240,000. کور مالک و چې دا هم ورکړې ورکول به ګنې راپورټ په راباندې بیا کوم به خفه کېږې نه داسې به الله د رضا زما ډېره غریبي ده ډېره مجبوري مې ده ډېره مجبوره زه د کیمرې مخې ته کېناستم. ما کله مالت کې چا نه زه نه دې غوښتې نه هره مې په بچو په ځان تېره کړې ده ډېره مجبوري مې ده. الله د رضا لپاره الله په رضا به تاسو پوهېږئ مسلمانان یې پوهېږئ په الله رضا باندې. تاسو یې د کوم ځای د ناګمان او څو بچي دي؟ زما 2 بچي دي دواړه باندې تعلیم کول غواړم. دا یو مې د 7 کالو پوره کېدی یو 4 کالو دی. اوس قسم درته خو لا اله الا الله محمد رسول الله ماته زیلاره کوي ما ماله ایسکریم ماشومان اغشته ماته ما سره پیسې نشته بیا راتلو بازار باندې ماله وږې مې ما سره پیسې نشته چې راتلو لاره کې انځر پراته انځر یې خوښتې ما دلته ما داسې راته وکړي داسې نه کې دا پړه باندې تېرېده. اوس په دې ځای کې ما ته وایي ماما ته وږي مې نه زه ماړه یم وایي زه خو سم وږي شوی یم مې زه یا به ګورو صبر وکړه ما نه هر څه غواړې بچي وایي زه څه وکړم نه شم بله ورکولی په دې ګرانه ګرانۍ کې اوړه والي چای والي چیني والي قسم درته خو موږ اوړه په قرض وروړي دي زما په کور کې اوړه ختم شو ډېره زیاته خفه وم بیا مې خاوند لاړ په قرض یې راوړه جوړه مې راوړه ما ته اوس خوشحاله شم خوشحاله شم خو نیمچه خوشحاله پوره خوشحاله نه په قرض دې راوړه په هغې زه ډېر خفه وم. بیا د دغه ټول بیان تاسو ته ما وکړو چې زما ډېره غریبي ما سره امداد وکړئ. زما 9 کاله د واده وشو ما څه په خپل کور نه ایسي کړی کله یو ځای در په در کله بل ځای در په در خپل کور مې نشته دی د کرۍ نه شم ورکولی یو ځای کې اوسېدي هغې د کوره پاره کړي دې ځای نه وځې ما خاوند سره کار مار ورسره په دوکان ورسره په شریک هغه کولو بیا ورسره هغه نه کولو موږ له مې پیسې نه راکولې زه په 40 کوم زما ورکوټې ماشوم شو 100 ورځې مې شوي د دې کور نه وځې په هغه شپه چې مونږ بل کور ته کډه یوړه زما دا ماشوم چې دی د ژړل ما ماله روټۍ مونږ سره خوا کې ګاونډۍ نیمه شپه وه ما ته سهار به بیا ګورو وږي زما بچي په هغه ټایم د شپې ژړل روټۍ غوښتله او مونږ کره نه وه په کم عمرۍ کې واده وشي نو غریبانان دي کچه دیوالونه دي د خانانو کور یې دی ما مور په خپل د پیپرو بیماره ده نه مو کره شیشه شته نه را کره بیټري شته هېڅ هم را کره نشته دی بېګا ما بچي ماشو سم خوړي سم مې ژړل د شپې تنګ لنډ تنګ کور په یو کټ کې د بچو سره مور کم راغونډه شوی یم په یو کټ کې پراته ما ته خپل تکلیف دی بس چې واړه ټچ کېږي ما خېټې سره ما تریخې خوږېږي درد کوي زه ترې نه خپله سمه ژاړم بیا تریخې بیماره بله تریخې مې د ګرده کې مې زخم دی او شګه هم ده دواړو طرف ته
او مرۍ تاسو او مرۍ کې مې زخمونه دي دا ته ډاکټران وایي خفګان نه شوي دي دا مرو کې به غوټې رووته مرۍ مې بالکل ورن ما به خبره نه شو کولی سمدستي نه شم کولی دغه زخمونه چېرته دغه جوړ شوي بیا کې وایي کې سوري سوري شوي دي وکې دا ځای ورته چوک و دا ما خپله په ویډیو باندې کتلې وه ډېر ټایم نه مې کتل بیا مې اخري سوچ وکړه په دې ځای له خامخا بیا ځم بله لار خو ما سره نشته دی ولې دا سوچ کړو چې کیمرې ته هم راځم دا سوچ مې کله هم نو کړی خو ډېره مجبوره شم رالمه اوس ورته هر رنګه کالونه کېږي نو بس څه به کوم نو بس داسې انسان د ماته کال نه کوي چې چا مور وي د چا خور وي خپله مور خور سوچ لري ماته به غیرنګ نه کوي چې د یو مور نه پیدا یو حلالي ماته به رنګ نه کوي او چې حرامي نو چې حلالي تا ته به رنګ کوي او تا امداد به کوي چې حلالي وي ما سره امداد کوي ما سره کومک کوي ماته دې رنګ وکړي خو ما به تنګوي نه زه ډېره په ژوند تنګ یم چې دا خلک مې تنګه نوره نه کړي په زندګۍ باندې داسې م تنګ یم ډېره ګرانو کتونکو دې خبرو ته غوږ کېږدئ چې کم خلکه حلالي وي او کم خلکه خپله خور او مور لري نو هغه دې ته کال وکړي د خور په دغه باندې ډېر په ماشوموالي کې او ژوند د ډېر د کړمو سره مخ دی دوی بچي دي د خاوند له روزګار روان کې قرضونه دي پې او د چا داسې ځای وي بې کرایه نه هم ورته کال کولی شي چې هلته کې لاړ شي چې کري ته نه اخیستلی کېږي الله سره تجارت ته ګرانو کتونکو د دې دا مجبوري ده په الفاظو کې بیانول خو بیا هم د دې د الفاظ وورئ د دې دا خبرې وورئ دې ته سوچ وکړئ چې دا څومره مجبوره ده ضرور ورسره تعاون وکړئ ایخ بنې